سلامونه ملګرو، تازه خبر او بیخي بد خبر په بلوچستان کې د آل پارټیز لخوا را بلل سوي احتجاجي جلسه چې د بي ان پی په کارکونانو چې کومه خودکش حمله شوې و تیر ورځو کې دغه پر خلاف باندې په دغه کې د هغه باندې تشدد لاټیل بیخي شیلنګ هر څه په وشو چې په کې د عوامي نېشنل پارټي رهنما خان زمان کاکړ سمیت نور کسان هم گرفتار کړي دي. بیخي مزمت کوو، بیخي غندنه کوو، باید داسې نه د پکاره جمهوریت دی، باید هر چاته ازادي رای داغه د خیال هر چاته د خیالاتو د نظریې د سوچ او فکر او د خبرې کولو اجازه ورکړل شي. په داسې هټکندو باندې داسې احتجاجونه منې کول یا د هغه پر خلاف باندې کریک ډاون کول دا بیخي د شرم خبره ده. د جمهوریت داویدار هغه نه جمهوریت منی، نه د جمهوریت قانون منی، نه د چاته د خپل رائے اظهار لپاره اجازه ورکوي چې هغه خپل رائے په دې وطن کې په دې خاوره کې ورکړي او هغه خپل خبره وکړي. موږ غوښتنه کوو د بلوچستان حکومت څخه باید هر چاته اجازه ورکړي چې هغه خپل خبره وکړي او هغه خپل احتجاج په پرامنه طریقه سره ترسره کړي. د خان زمان کاکړ ورسره نور گرفتار شوي پښتانه موږ غوښتنه کوو زر تر زر آزاد کړل شي او د هغه ته خپل زیته واپس ورول شي. باید پښتانه روان وختونو د لپاره پلان جوړ کړي، داسې سیستم ذات جوړ کړي چې هغه کې بیخي یو مزاحمت وي، خو خدرون مزاحمت وي او دا ډیره زیاته ضروری هم ده. نن تاسو ګورئ چې پښتانه تقسیم تر تقسیم دي، خو بیا دغه شان نیول کېږي، وجل کېږي، ټارګټ کېږي، علاقو باندې جنگونه راوستل کېږي. نو بیا به زموږ تاسو دا حالات وي. ډیره پکار مونږ تاسو ټولو ته ټولو پارټیو ته چې د دې په اړه باندې کوم لایو عمل کوم مزاحمت اعلان